ته د ما سره په ټلیفون مشوره وکړه نو دا ما چې تاسو ته د سیاسي کومې خبرې وکړې که نه دا ما ارشاد خان ته په هغه وخت کړی دی او زموږ په ټلیفون رابطه یې زما یقین کېږي یو 3-4 شپې مخکې ورته هم ما ته ویلي خو ګوره یوازې هر سړی خپل کپړې صفا ساتي که میر مقام دی که نه نو هغه هم په دې حیثیت نشي تللی پرایم منسټر لا یا بل چا لا سبا به خلک وایي چې بھائی اسد قیصر هم دا مسله حل کړې ده نو هغه په ډېر یو طریقه سره حل کړې ده ځکه که سبا د عمران خان په غوږونو کې چا اچولی وی غوږونو کې وله دا خبره اچولی وي چې بھائی دې سړي خو د هغو نه پیسې ووهلې نو بیا به عمران خان د مغزو نه دا خبره جایسته هر سړی ما دې ارشاد خان ته ویلي دي چې ګوره زمونږ شیراز باچا صاحب د مقام سره ښه تعلق دی زمونږ جان بادر خان هغوی ډېر ښه عزت کوي مشر دی زمونږ دلته د ډاکټر سلیم صاحب زوی بابر سلیم ټیک شو یو مې ورته او هغه مې ورته ویلي نو ما ورته ویل دا خلک زه به در سره هم شامل شم لاړ به شو امیر مقام نه او دا سیاسي خلک په د ځان سره شامل کړو نو دا چې موږ دغه شان په دې شکل کې لاړ شو که نه نو دا په ډېر خوند وکړي یو سړی چېرې دا رسک نه لري ځکه چې خلک خپلې کپړې نه ګنده کوي صفاګه په دې ملک او که په دروغ د یو سړي یو لیبل ولګوو که نه نو بس هغه به وایي چې بس دا خو وایي داسې کړلی نو د دې ما خپله شوم ارشاد خان